الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله مولانا العظيم. نهار سلمخة إذا قال نقيب الله سابته او د مدرسې منتظمینو ټولو ته د نن پر دغه محفل باندې مبارکي ورکوم او هغه حافظ چې هغه نن د هغه په سلسله کې د ختم قرآن او د حفظ قرآن د تبریک په شکل کې دغه محفل جوړ دی چې زما کوم معلومات دي د دې د ذریعې نه مسافر طالب علم دي د درې نیم کالونه په دغه دورانیه کې د مور او پلار نه دي لیدلي نه کور لیدلی دي لهذا وهغه ته د ده په توسط د ده کورنۍ او پلار مور خاندان ته مبارکي ورکوم. الله تعالی دې د دې خاندان او د تمام قوم دپاره ذریعه د نجات او د مغفرت او د کامیابۍ وګرځوي. خداوند کریم دې د قاري نقیب الله صاحب دغه محنت دغه سایه او دغه سرپرستي په خپل دربار کې قبوله وګرځوي. موږ د قرآن کریم ډېر لوی نعمت او ډېر لوی دولت دی مګر د مسلمانانو سره د دغه نعمت او د دغه دولت قدر او قیمت او عزت نشته. دا څه وجه ده؟ که چیرې څوک دا ووایي چې یاره ستا دغه دعوه بې ځایه او غلطه ده دا نفس تور او الزام دی پر مسلمانانو باندې دا نفس ګوت څنډنه ده. زما ګمان دا دی چې دا به یو حقیقت وي چې قدر او قیمت چې د قرآن څونه دي هغه نه زموږ په سینو کې شته نه زموږ په زندګۍ کې شته. پر دې باندې د ټولو اتفاق دی چې قرآن عظیم دولت هم دی قرآن عظیم نعمت هم دی او قرآن هغه کتاب دی چې دې ته ته کتاب د اخلاق هم ویلی شي و دې ته ته کتاب د انقلاب او د تبدیلي هم ویلی شي و دې ته ته دستور او منشور د زندګۍ او د انسانیت ویلی شي او دا کتاب صرف د مسلمانانو لپاره نه دی بلکې د ټول انسانیت لپاره دی لکه څنګه چې جناب رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا زموږ ایمان او عقیده ده چې آخري نبي دی د قیامت پورې بل نبي نه راځي. دغسې دغه قرآن آخري کتاب دی تر قیامت پورې چې د انسان تسلسل وي د هغه د هدایت
ذریعہ دستور او منشور د زندگی دغه قرآن دی. ځکه الله فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى. لہذا د هدایت ذریعہ او د هدایت لار کته غواړي کلکه د هغه ذریعہ صرف او صرف قرآن دی. ذكر الله فرمائي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يورز دغي راجي استبر دبرن وصف خپل خوريه چيبه ليبيبه ولي افسوس بكي غم بكي استاثر بدا درد او دا غم دا افسوس دا پریشانی چه اے رب قشکی ما د رسول لار خپله کړې وای د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لار مې خپله کړې وای. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش د افسوس مقام دی چې دا وار د ما څخه تیر شو، دا موقع ما ضایع کړه، کشکې ما دغې نه وای کړې، ما د رسول علیه السلام لار خپله کړې وای. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. څونه غټه غلطي ما وکړه. د افسوس د درد مقام دی چې ما د رسول علیه السلام په مقابله کې د فلان شخصیت یاري خپله کړه. رسول علیه السلام پرېښود. لم اتخذ دا باید معنا وکړي. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني. سره د دې چې قرآن و مګر ما رسول علیه السلام پرېښود، یاري مې خپله کړه، دوستي ته مې ترجیح ورکړه، د یار و یاري ته مې ترجیح ورکړه، رسول علیه السلام یې هېر کړي. وکان الشیطان للانسان خذولا. انسان د انسان لار، شیطان د انسان لار دغې وي. اوس دی افسوس پر دې کوي چې ما د رسول علیه السلام لار پرېښود. اوس رسول علیه السلام د ده خلاف استغاثه کوي، دا نه وایي چې زما لار یې پرېښود. یعنې د ده افسوس پر دې دی چې ما د رسول علیه السلام لار پرېښود، یاري دوستي د فلاني سړي مې خپله کړه. درد خدا دی. لیکن رسول علیه السلام چې د ده خلاف استغاثه او افعار د الله په دربار کې پیښي، دا نه وایي چې زه یې پرېښودم. ان ربي وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دا نه وایي چې زه یې پرېښودم، قرآن یې پرېښود. د دې معنا دا ده چې د دغه دستور په رڼا کې زندګي خپلول دا د رسول زندګي ده. دغه وجه ده چې رسول علیه السلام د قرآن په ذریعه هغه تعبیر چې دی وایي چې ما رسول علیه السلام پرېښود، فلانی مې خپل کړي، دی دا نه وایي چې زه یې پرېښودم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن. لا نقول إن قوم اتخذوا هذا الرسول يا ذلك الرسول، لا نقول إن قوم اتخذوا هذا القرآن. القرآن خاص أو استغاثة خلاف في رسول الله.
بهتره اوسه دولت په څه ده سرمایه په څه ده لوی قام او خاندان او نسب په څه ده ستا سخاوت په څه ده ستا عزت جاه او جلالت په څه ده ستا طاقت او حکومت فوج او لښکر او ځواک په څه ده ولې رسول دي دا څه په خپل دي رسول الله سلام وایي چې ما په خپل ځای کې د قرآن دي پرېږدي او استغاثه کوي موږ د کیسې د ګناهوالو کیسې ستاسو لاس کې خیال دې ځمکې ته ویونکي لیدل یې په خپله ځان خلاصوي یا یې باثره کوي ویونکي ځان خلاصوي یا په کیسې ځان خلاصوي لیکن د نورو سره د دې قرآن قدر او اهمیت لري چې څوک دا وایي چې شته نو بیا د تاریخ وکړي چې د قرآن د قدر او د اهمیت عملي نمونه شي آیا د قرآن قدر او اهمیت دا دي چې قرآن پر بخارۍ پرېږدي پر المارۍ پرېږدي په اومو کوټې کې پرېږدي د میاشتې کلیوال ته یاد راشي پر سترګو ونیسي مخ یې کړي یا په کار کې انسان له مخ نه وي دا د قرآن اهمیت دا د قرآن قدر او عزت نتیجه کوي قرآن د عمل او د انقلاب لپاره راغلی تبدیلي د خپل ژوند او د خپلې زندګي د کومه ځایه پورې چې مسؤل یې ذمه دار یې د هغه تبدیلي قرآن په درېیم ځای کې الله تعالی جناب رسول الله دا فرمایي چې پیغمبر علیه السلام د سیاست مقصد یعنې هغه چې ما په داخل کې ما څه لپاره هغه د بعثت راسته مقصود کړی سورة الفتح سورة الصف قرآن کې درې ځایه راځي چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ستا د بعثت مقصد دا دی چې دغه نسخه هدایت چې نسخه کیمیا ده دا دستور د انقلاب او د زندګۍ دی د دې دپاره چې دا غالب شي پر تمامو ادیانو باندې در هغه وخته پورې چې دا غالب نه دین نه دی بیا مذهب دی دا د غلبې لپاره لہذا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت مقصد انقلاب ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله چې غلبه پیدا کړي پر تمامو ادیانو باندې ولو كره المشركون ولو كره الكافرون یو ځای کې کافرون دي بل ځای کې مشرکون دي اوس انقلاب تبدیلي د کومه ځایه شروع کېږي د ځانه شروع کېږي قوا انفسکم اوله تبدیلي د ځانه شروع کړه په خپل ژوند او په زندګي کې تبدیلي راوله یعنې دا موږ د وفاق امتحان ورکوو د 12 د 14 امتحان ورکوو پرچه موږ ته نه ده معلومه چې په پرچې کې کوم سوالونه دي معلومه ده نه ده معلومه دا واحد امتحان دی د رب د طرفه چې پرچه 1400 کاله د مخه اوټ شوی حالانکه دلته چې د ایگزامینیشن حال د امتحانګاه څخه پرچه اوټ شي هغه پرچه بیا کینسل ده تا ته پرچه 1400 کاله مخکې درکړې چې پرچه دغه د اوس عمل به وکړي بیا هم موږ ګرځفي دا څه شي قرآن د دې لپاره دی موږ تر اوسه پورې دا کوشش نه دی کړی چې زه په قرآن ځان پوه کړم قرآن وایي څه قرآن غواړي څه د قرآن وینا څه ده
قرآن مخاطب څوک دی دا به چاته ګډ دي دا قرآن په دې موږ ځان نه پوه کړی ولې دا د قرآن اهمیت نشته قدر یې نشته عزت یې نشته لویي په سینه کې نشته د قرآن په مفته کې ملاو شوی دی دا که اوس تا باغ وای تا اته کاله خواري پکښلې وای بیا به نو تا قدر نه کولی چې ګټه دې میاشت پکې لیدلې وای ضربه دې درسته د کلاشینکوف ضربه در وباسي او دا د همسایه میاشت څنګه دلته راغلی ده د همسایه بوده دلته څنګه راغلی دي دا خرڅ دلته څنګه راغلی دي بچي پر کوي مړي پر کوي لیکن سهار و ماښام د خدای په باغچه کې شیطان ګرځي ته یې په خوله هم کوي حملې هم کوي و قرآن ته دې مخ نه دی ګرځولی چې شیطان په دغه ګرځي په بل څه نه ګرځي وکان الشیطان للانسان خذولا شیطان د انسان لار وړي تبدیلي به د ځانه شروع کوي قو انفسکم دویم نمبر کې واهلیکم تا ته دا نه وایي چې ورشه د انسانیت په چټ کې سپور شه قو انفسکم دلته تبدیل راولي انقلاب واهلیکم بیا په خپل کور په خپل خاندان کې تبدیلي راوله کتاب د تبدیلي دغه دی وانذر عشیرتک الاقربین بیا د قربانو ته ورمخته زه په قربانو کې په خاندان کې چې قریب خلک دي په هغه کې د تبدیلي کوشش وکړه یا ایها المدثر قم فانذر موږ ته په مفته کې قرآن میلاو شوی دی نه لاس خوار نه پښه خوار نه پیسه پرتلې نه نوک پر وتلی نه لاس پر مات شوی نه ملا پر ماته شوی نه د جاپان او د سنګاپور سفر شوی یو شی نه دی شوی په کوم کور کې پیدا شوم قرآن شریف پروت دی خیر خیر ته ورشه د صحابه کرام تاریخ وګوره چې هلته اهمیت د قرآن وکړو ته د اوبو پوښتنه د تږي څه وکړه ته د ډوډۍ د قدر او د قیمت پوښتنه د وږي څه وکړه ته د پیسو پوښتنه د غریبه څه وکړه ته د غریب په حال څه خبرې ستا هر څه ډېر دي غریب په څلور میاشتو کې د غوښو بوی نه دی لیدلی غریب وړه نشي رانه ویلی وریجې په اوبو کې خوري ولې د غوړي وس نه دی لهذا د مسکین حیثیت او د مسکین حالت هغه وخت ته معلومیږي چې تا مسکیني لیدلي د اوبو اهمیت هله معلومیږي چې پر تا تنده راغلی د ډوډۍ اهمیت هله معلومیږي چې پر تا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په قتل کې روان په هغه زمانه کې چې دله اسلام نه دی قبول کړی رسول علیه السلام په قتل کې روان دی نو چا ورته وویل چې ته خو ورځې اوس دنیا د اسلام اګر دی و اسلام مه قبلوي ته ورشه خپل کور کې پوښتنه وکړه په کور کې د ده اخښی او خور یعنې د خور خاوند او خور دا په غلا د ده څه قرآن وایي په ښکاره نیسي اولې په دی نه اوري ولې بیا دی غوسه کېږي بیا به چې دی پر دې بنیاد رسول علیه السلام په قتل پسې دي چې رسول علیه السلام د کلمې او د قرآن او د اسلام خبره کوي د دین خبره کوي نو په کور کې بیا پرېږدي نه یې پرېږدي په پټه وایي هغه ورته وایي چې ته پر بیابان روان یې دنیا راغلې د اسلام ته یې ورسته پر خپل کور پوښتنه وکړه چې ستا په کور کې ستا ته چې کور ته راغلی خور یې هم پر قرآن ناسته ده قرآن وایي او اخښی هم پرې سورة طه وایي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ورشه اهمیت د قرآن هلته پوښتنه وکړه چې د قرآن کریم اهمیت دا قرآن د دې دپاره نه دی راغلی چې سړی به قسمونه پر خوري نه قرآن د دې دپاره راغلی دی چې سړی به خپل درواغ په قرآن ثابتوي نه قرآن د دې دپاره راغلی دی چې ته عمل مه په کوه بس د هغې ښه خوند کوي چې هلته پروت دی په هنداره کې پروت قرآن د عمل دپاره راغلی دی تبدیلي دپاره راغلی دی پکار دا د موږ
د قرآن اهمیت او قدر وکړو عزت ورکړو هغه دا چې عمل کوو او عمل هغه وخت په کېږي چې په پوهه کې ځان په پوهه کې کوچنی بچی د 5 کالو د 3 کالو هغه سکول دی وراستی چې و انګریزي ښه وایي په یې زده که انګریزي په یې زده که چینایي په یې زده که شي پیک جوړېږي ضرورت یې پیدا کېږي چینایي په یې زده که جرمني په یې زده که عربي په یې زده که اردو په یې زده که فارسي په یې زده که د دنیا ګردې ژبې په یې زده که ډاکټر دین جوړ که پروفیسر دین جوړ که ساینسدان دین جوړ که دا چا ویل چې دا علم نه دی دا کله وکړه لیکن د دې دا مطلب نه دی چې مولوي صاحب نیمه ګنټه مازدیګر راځي زما و بچیانو ته سبق وایي زه د میاشتې 1000 روپۍ په لاس ورکوم مولوي صاحب راځي نیمه ګنټه سبق وایي ملا صاحب راغلی و که نه راغلی و ملا صاحب سبقان یې کوچنیانو ته وویل ووایي د میاشتې څو ورکوې 1500 روپۍ لیکن سکول ته استوم د میاشتې 1000 روپۍ تصور کوم بیا مې ټیچر د ټیوشن دپاره ورته نیولي دي 1000 روپۍ واخلې اوس دې فیصله وکړي زموږ معاشره د هغې ده که نه ده شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه چې د مالټا نه راووت چا پوښتنه ځینې وکړه چې تا د دې نه څه څه شي زده کړو ما 2 سبق یې زده کړو یعنې یو سبق مې زده کړو علت یې دوه سبق مې دا زده کړي چې ما پر دې چرت وایي فکر مې وایي چې دا مسلمانان دونه ډېر په عربو دي دا تباه ولې چې هر ځای یې ګورې د کفر در چاړه لاندې دي د کفر در ګولې لاندې دي دا در په دره ولې دي دا مظلوم ولې دي یو زمانه خو داسې وه چې 314 مسلمانان ولسټونه لښکر ته یې شکست ورکړ لهذا موږ خو ځوانانو ته د غزوه بدر کیسه کوو د غزوه احد کیسه ورته کوو د فتح خیبر کیسه ورته کوو لیکن دا کیسه نه ورته کوي چې دا 314 څنګه تیار شو دا 314 تیار شو بیا بدر وګاټي لیکن د بدر ګټه خو ورشي وو فتح مکې ګټه ورشي وو مگر دا نه ورښیي چې دا 314 څنګه تیار شو د دې تربیت چا وکړي څنګه یې وکړي موږ هغه تربیت کړې نه مې کړې کیسې ورته کوو لیکن دا کیسه ګټه دا څنګه پیدا شو دا په دې 314 موږ پیدا کړه دا تا چې په 314 پیدا کړه هغه په زراو نه که پیدا دا ولې د تا سره وسایل هم نشته سامان هم نشته یو شی نشته یو شی خو مې شته نو یو شی خو شته نو چې ګټه راغله هغه څه شي دي هغه موږ دا نه دي په پوه کړی نو شیخ الهند رحمت الله علیه ما سبق دا زده کړي سوچ هم پر دې کوي چې 314 ګټه راوړی شي نن په عربو مسلمانان دي سونا هم ورسره شته چاندي هم ورسره شته تیل هم ورسره شته هر څه ورسره شته باچهي هم ورسره شته مګر تباه دي در په دره دي د کفر د چمبا او د هغه د ترناني ما چې فکر پر ووایي د دې دوې وجې یوه وجه دا ده چې مسلمانان په خپل سب کې د انتشار او د افراطفري او د نفاق شکار دویمه وجه دا ده چې مسلمانانو قرآن پرېښی مسلمانانو قرآن پرېښی اوس رسول علیه الصلاة والسلام هم دغه فرمایي د قرآن په ذریعه باندې و تمام انسانیت ته دغه وایي چې په ورځ د قیامت به وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ستا خلاف و استغاثه رسول الله صلی الله علیه وسلم کی چې قرآن یې پرېښی دا هغه بد عمله مخلوق دی او زموږ د دې زمانې اکابرین هم دغه وایي چې اصل وجه د امت مسلمه د تذلیل او د خواري او د مرعوبه کېدو او د مظلومیت هغه دا ده چې قرآن یې پرېښی زما اهمیت دا دی و قرآن ته
چې زه مولوي صاحب د نیمې ګنټې لپاره راغواړم ورکوم د میاشتې 1000 روپۍ 15 سبق او هلته هغه سبق 100,000 روپۍ هم پر خرڅوم ولې ته ډاکټر جوړې ته پروفیسر جوړې ته ساینسدان جوړې ته کرکټر جوړې ته فلانی شی جوړې خدای دې جوړ کړي لیکن مطلب دا نه دی چې قرآن پر پاتې شي دین پر پاتې شي دا دلیل دی د دې خبرې چې زه قرآن ته اهمیت نه ورکوم هغه عزت نه ورکوم چې کوم عزت د قرآن الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د قرآن په اهمیت په قدر او په قیمت ځان پوه کړو هغه صورت کې کېدلی شي چې ته په قرآن ځان پوه کړې چې قرآن ماته وایي څه قرآن غواړي څه د قرآن مطالبه او غوښتنه د ما څه ده موږ اورو په دې غواړي اورېدل دا به دې باسي نو دا اته صاحب چې تلاوت وکړي یعنې زه درته وایم زه ستا په مخکې ناست یم چې علم د سړي سره وي او د قرآن حفظ سره وي دا ګرد دنیا او ما ته راکړي پر ښکاره یې راوړه چې دا ګرد دنیا راکړي یو وره کوم نه ورکوم یو وره کول ډېر ده که لږ دا هغه شی دی چې دا ستا سره په قبر کې هم در سره دی پر پل صراط هم در سره دی هر ځای چې ته ځې در سره دی د دولت چوکیداري به ته کوې د جایداد او د جاګیر او د زمیندارۍ چوکیداري به ته کوې دا هغه شی دی چې دا به ستا چوکیداري کوي دا به ستا تحفظ کوي ستا د تحفظ جنګ به کوي دا نو وشتي فرق وکړي قرآن به ستا چوکیداري کوي ستا ښه عمل به ستا چوکیداري کوي لیکن ته چې په کوم شي پسې ستړی د هغه چوکیداري ته کوې او دا یې نه ګورې وچ ناوده یې نه ګورې لس حرام یې پیدا کېږي هغه لس حرام یې هم درې واره پرې حلاله خوښه ولې زما مقصد خو پیسه ګټل دي څنګه ډېري راغځي ډېر دا نه ده زندګي دا هغه زندګي نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شته شوي لہذا زه ویل بیا په آخر کې و دا کوچني بچي ته او کابل دی دواړو ته مبارکي ورکوم مسافر دی 3 کاله یې کېږي دلته نه مور لیدلې نه پلار نه کلي او قرآن یاد کړي بیا قاضي نقیب الله صاحب بغیر څه پوښتنې یعنې دا مدرسې دومره لوی خدمت کوي نه اوبه دسه غواړي د کښېني لپاره نه ډوډۍ ستاسې غواړي تا ته وایي وایي راسه په مدرسه کې په کښېني قرآن زده کړه ته د اوبو څه هم خلاص یې ته د ډوډۍ څه هم خلاص یې د بجلي څه هم خلاص یې د هرې خرچې څه خلاص یې خو دا دین په بچي زده کړه